وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې د لاک ډاون په ټیم کې سملګری راغلی وو عمره ادا کولو ته، بیا لاړه مدینه منورې ته، بیا د لاک ډاون مسله راغله، نو هغه بیا چې راتلل نو بیا په احرام کې نه پرې خودل، نو هغه په خپل لباس کې راغله حرم ته. د حرم حدودو کې هوټل کې 2-3 شپې وکړي، بیا غې نه پس جدې ته لاړ. نو دا مسله ده چې کله سړی د میقات نه راتېریږي او حدود د حرم ته داخليږي، نو د باندې دم خامخا لازميږي چې د بغیر د احرام نه راشي. البته کاول کې سړی زمين حل ته ځي، مثلا مقصد دای چې زه جدې ته ځم او د جدې ته لاړ شي، بیا د جدینا کده د یکدم اراده بدل شي او بیا حرم ته لاړ شي، نو بیا بغیر د احرام نه هم تلی شي. خو چې اول نه د راضی حدود د حرم کې داخليږي، نو یا خو به د احرام په حالت کې راضی او که بغیر د احرام نه راضی، نو د باندې دم لازميږي، نو دوی باندې دم لازم شوی ده. یو بل سوال کړی دی وای چې دلته زمونږ په محله کې یو امام دی، پنځپیری دی، یو بل ملګری دی، داغه زړه ور پسې مونږ نه غواړي، هغه بل جمعات ته ځي، نو بل جمعات ته تلی شي. پنځپیریان داغه په باره کې آپ کې مسائل دا مسله نقل کړی دی چې هغه پسې مونږ مکروه ده، د کاغی د پیغمبر علی السلام د حیات نه منکر دی، حیات النبی دا یو مستقله مسله ده. نو فرمای چې څوک د پیغمبر علی السلام د حیات نه منکری، نو هغه پسې مونږ مکروه تحریمی ده، نو دای چې بل جمعه تزي، نو خبره ده. یو بل سوال کړی دی وای چې په یوټیوب کې یو چینل ده، یو ګروپ ده، پاغه کې د تاریخ کتابونه د نارینه او په आवाज کې شیر کیږي، وای اوس د زنانه په आवाज کې یو کتاب دوی شیر کوي، نو ما ورته دا وی چې دا خو ناروا ده. بالکل صحیح خبره ده کړې ده، د زنانه او आवाज دا ستر ده، د غیر محرم د پاره اوریدل ناجایز دي، تلاوت اوریدل وی یا مسائل وی دا ناروا دي. او پاتې شو عائشه رضی الله عنها، نو د عائشه رضی الله عنها دغه نه دغه د بیان د مسائل او نسوګ استدلال نشي کوي، ځکه عائشه رضی الله عنها سره ډیر دینی مسائل چې خاص کر د کور او د زنانو د مسائل سره تعلق او هغه مسائل صحابه او تنو معلوم، نو هغه به د عائشه رضی الله عنها نه پوښتنه کوله من وراء الحجاب، د پردې نه اخوا. او پاتې شو د نن سبا زنانو د دوی مسائل ته د نارینه او ضرورت نشته ده. نارینه چې مسائل بیانې او وعظ نصیحت کوي، نو هغه زنانه اوریدل شي، زنانه محتاج دي نارینه او ته، لیکن زنانه او ته نارینه محتاج نه دي. بشمیر علما شته دي، په هر ځای کې شته دي، نو د زنانه او आवाज اوریدل د نارینه او د پاره یا د هغه په आवाज باندې تاریخي کتاب پیش کول یا بل شی پیش کول دا ناروا دي. قران کریم کې الله رب العالمین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانو ته نصیحت کوي، فرمایي چې کله سوګ راشي دروازې ته 22مه پاره کې او سوګ مثلا تپوس کوي، لکه کور ته یو کس راشي او دروازه کې تپوس کوي چې پلانې شته ده، نو چې څوک نه نارینه او د زنانه جواب ته ضرورت راځي، نو الله څه فرمایي فلا تخضعن بالقول، تاسو به نرمي نه کوئ په आवाज کې، یعنی په نرم आवाज به جواب نه ورکوي بلکې په سخت आवाज به جواب ورکوي. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ځکه چې تاسو په نرم आवाज باندې جواب ورکوي، نو هغه خلک چې داغي
په زړه کې بیماری دي، منافقان دي، بيدینه دي، نو دا غي په زړه کې بدتمه پیدا شي. نو دغه جواب ورکول یو ملمتا دا بنا بر ضرورت وي، وغم الله فرمای په سخت आवाज باندې به جواب ورکي. نو به هر حال د زنانه आवाज دا ستر ده، د زنانه आवाज اوریدل نارینه ته دا ناروا دي. بل سوال کړه دی چې یو زنانه داغي د ماهواري عادت ده، مثلا و ورځي په اوم ورځ باندې یا سحر کې یا ماسپخین کې داغي بیماری ودرېږي او احیانا یو ورځ و نه درې ده په اوم ورځ باندې تر دې چې وخت ماسپخین پورې او ماخام پورې ودرې ده. نو دې وخت اعتبار ده چې کله وینه ودرېږي، کوینه ودرې ده په دغه باندې ماخام کې ودرې ده پام دې ورځ، نو بیا به غسل کوي او خپل منځونه به جاری ساتي حتی چې اتمه ورځ تواوړې ده، نو هم اتمه ورځ پورې به انتظار کوي، کنه هم تواوړې ده هغه ته به انتظار کوي، کله سمه تواوړې ده هغه ته به انتظار کوي. البته کله سمه نه هم تیر شو یا ولسمه دولسمه ته خبر اورسیده، نو بیا دغه صورت کې معلومیږي دا چې زنانه اما خپل عادت و ورځي وو او اوس چې دا نور ورځې زیات شونه دا استحاز ده. بیا دې زنانه باندې چې دغه ورځې منځونه هم نه کړي دا 2-3 ورځې، نو داغه قضا هم راوړي. او کنا د مثلا د لس ورځو کې دننه ودرې ده، نو بیا داسې معلومیږي چې د دې زنانه عادت بدل شي. او یو بل لور د حیض په اړه کې بل سوال کړی دی، نو چې ماسپخین مخ کې ودرې ده او سحر ودرې ده، بس د دې زنانه یقین راغی چې بیماری ختمه شو، غسل بکې منځونه به جاری ساتي. یو بل سوال کړی دی وای چې یو گاډه دی هغه 2 لک روپۍ قیمت لري، یو کس واخسته او مونږ ته په قسطونو باندې یعنی 4 میاشتو په قرض باندې راک په 4 لک روپۍ باندې، دا جایز دی ښا چې په نقد باندې گاډه ارزانه او په قرض باندې په نیټه باندې ګرانی، دا جایز دی. یو بل سوال کړی دی وای چې په قسطونو باندې گاډه یا خستل دا په سود کې راځي؟ نه، دا په سود کې نه راځي. مثلا په نقد باندې ارزانه او په قسطونو باندې ګرانی، دا جایز دی. البته دا بانکونو چې دا کار شروع کړی دی په قسطونو باندې گاډي خلک تیر او باسي او بیا چې کله د دوی هغه قسط شارټ شي نو بیا ورپسې جرمانه راولي، نو دا بیا سود ده. یو بل سوال کړی دی چې یو ملګری دی هغه 4 رکعات مونږ کو، نو په 4م رکعات کې هغه دغه ویلې ده تشهود ویلې ده د قیام په حالت کې وقنا عذاب النار پورې، نو وای دا وای چې زما مون شوه ده کنه، نو که چرته سجده سهو کړی نو مونږ شوه ده، او که سجده سهو نه کړی نو مونږ نه ده شوه. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی وای زمونږ یو ملګری ده داغه نظر ډیر لګي، هغه ته وای چې کله یو شی ته ګوري خوښ دي شي نو ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله دا وای. یو بل سوال کړی دی د نسوارو په اړه کې، نو نسوار یا سیګریټ استعمالول چې کوم سړی د دې عادي وي نو او د سپنه ماتي او پاتې شو نسوار چې سړی اچولې دی وخت کې ذکر، نو دی وخت کې ذکر چې دی بیا ادبی ده، اگر که جواز شته ده خو خدای ده چې خلص صفا کی هغه وخت کې بیا د الله نوم اخلي ذکر کوي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس د نفل نیت تړلی او دی وخت کې ټلیفون ورته راغی، نو ټلیفون خو دومره ضروري نه ده، د ټلیفون د پاره به د منځ نه قطع کوي، یا مثلا چا ورته आवाज وکړ نو دی به منځ نه قطع کوي. البته که داسې مهیب आवाज وي، خطرناک आवाज وي، نو بیا د هغې د پاره د منځ قطع کوی شي. خطرناک आवाज هغه سړی ته اندازه لګیږي چې دی وخت کې دغه سړی باندې
څه تکلیف راغی یا مثلا څه پیراو غورځیده یا یو ماشوم دی هغه بجلی ته ګوتې وروړي یا اور ته نږدې کېږي نو دغه وخت کې که دی په مانځه باندې ولاړي نو دی مونځ قطع کوی شي. د خطرناک آواز دپاره د فرض منظم قطع کوی شي، نفل خو پرېږده. او چې خطرناک آواز نه نو بیا به دی نفلي منځ هم نه قطع کوي بلکې خپل منځ به پوره کوي، هغې نه پس به بیا هغه کس ته جواب کوي. او د دویم سوال جواب دا دی چې د 5 منځونو سره چې کوم سنت کیږي نو دا سنت مؤکده دي، دا بغیر د عذر نه به سړی نه پرېږدي. که د عذر د وجې نه د سړی نه پاتې شي نو پروا نه کوي، لیکن بغیر د عذر نه پرېښودل دا سبب د گمراهی دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، که تاسو د خپل پیغمبر سنت پرېږدئ نو گمراه بشئ. نو دغه سنت په سړی قصدن نه پرېږدي. یو بل سوال کړی دی چې په کور کې وو ورونه او هغه ټول مالدار سرمایه‌دار او زنانه هم په کور کې وي، نو دوی زنانو ته قرباني کولای شي که نه؟ یو کول دی او یو دا چې سوال داسې پکار دی چې واجب ده پې که نه. نو که چېرته زنانو سره خپلې پیسې وي یا مثلا سونه ورسره وي چې هغه سونه نصاب ته رسېږي، مثلا 9 تولې وي، نو بیا په دې زنانو باندې قرباني لازمه ده. او یا د 9 تولو نه کمه یې 4 تولې 5 خو نقد پیسې ورسره وي، بیا هم په دې زنانو باندې قرباني لازمه او واجب ده. بیا که زنانه په خپلو پیسو باندې کوي او که خاوند ورته کوي یا ورور ورته کوي کوی شي. او یو دای چې هغې سره خپله سرمایه نه وي نو که خاوندان ورته کوي یا ورونه ورته کوي نو ډېره ښه ده، خو که نه کوي ورته نو لازمي پې نه ده. بل سوال کړی دی چې یو امام دی هغه دا د پرپل په کمپنۍ کې کاروبار کوي، نو هغه پسې مونځ کېږي؟ نو هغه چې د سود کاروبار کوي هغه پسې مونځ مکروه دی، هغه پسې مونځ مه کوئ.